السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. امید لرم چې خیر خیریت سره به وي. ګرانو کتونکو، وزیر اعظم عمران خان مضمون لیکلی دی او هغه مضمون هغه هم زیر بحث دی. مقامی خبرونه هم تاسو سره شیر کوو، خو چونکې اهم خبرې دي نو ما ویمې چې په دې باندې خبره وکړم. په ملک کې د صدارتي نظام هغه زیر بحث دی، نفاذ خبرې هغه زیر بحث دي او ډېر مضبوط وینا سره او ډېرو مضبوطو حلقو نه دا خبرې راځي. کله چې وزیر اعظم عمران خان پی ټی آی دا حکومت قائم شو نو یو ډېر اهم سړي د ملک هغه اوس په خپل پوسټ باندې نه دی، خو هغه ټایم کې هغه دا مشوره ورکړې وه د صدارتي نظام په ملک کې د ریفرنډم مختلفې خبرې دا راغلې وي. خو به هر حال هغه ټایم کې بیا پی ټی آی چې کوم موجوده سیټ اپ دی، ټیم دی د وزیر اعظم، نو هغې اجازت ورنکو، هغې لار ودرېده. عمران خان په خپله د دې اعلان کړی و. تیرو یو څو ورځو نه دا خبره بیا زیر بحث ده او ډیرو اهمو حلقو وزیر اعظم ته اخیری یو وینا او یو خبره داسې کړې ده چې اخیری چانس دی د مینی بجټ نه پس دا چې کومې خبرې وشوې نو یو اخیری موقع ده او دا مضایع کو. پیغام داسې دی چې دا مضایع کو، د هغې مطابق څه دننه کچړی پخیږي او څه فیصلې روانې دي او هغې کې اهمه فیصله هغه په ملک کې د صدارتي نظام د قیام ده. مختلف قسمه تجربات شو. وزیر اعظم چې کوم خط مضمون لیکلی دی نو هغې کې هم بنیادی خبره هغه دا ده چې د مدني اسلامي ریاست یو تصور پیش کړی دی. بیا د هغې کې بنیادی خبرې چې کم سیستم دی، کم کرپټ سیستم دی، ادارې ولې د قانون احترام نشته او مقه یو خبره ده او حالات دې ته راغل چې د سیستم د وجې نه، د دې سیاسي نظام د وجې نه اهم ادارې هغه هم کرپټ شوې. خبره اوس دې ته راغله چې د درې واړو جرنیلانو دا ملاقات، درې جرنیلان او وزیر اعظم د دوی په منځ کې د ملاقات خبرې، بیا دې سره سره د صدارتي نظام حوالې سره خبره مضبوطه خبره ده او هغې کې ورته چې کومې خاص حلقې دي، خصوصي خلق دي، نو د هغې اشیرآباد نه بغیر نشي کېدی. خبره دا ده وایي چې په ملک کې به 3 میاشتو ایمرجنسي لګېدو خبره د دې کې لګېدی شي. بیا دغې کې به څه قوانیني څه ایجنډه به وي، د هغې ایجنډې حوالې سره خبرې دي او بحث دی.